أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سورة الرعد مخی آیتونو کی تذکرہ و د مثال د مسئلې عقلی دلیلونه مثال پکې مخکې د موحد او د مشرکم ذکر شو، نفی پکې و رد پکې او په شرک فی التصرف باندې مثال د مسئلې ذکر کړو. الله رب العزت د اسمان نا باران راووري اوبورا اوریږي، نو دلته کې په لوخو کې لختو کې په نالو کې په خوړونو کې پای کې د خپل وس د خپل لوخي مطابق بهيږي. دا اوبو چې راشي نو پدې کې سیلابی غوندي اوبوي، پدې کې نیزي، پدې کې سرا پکی، پدې کې زګونی، پدې کې کله کله اوبو تیزی شي نو پکې ماران لړمانان وغیرہ راشي. دا الله رب العزت د طرفنا کتاب راغلے، پدې کې د دې خلقو خلاف خلق چې کله خلاف کوي نو د دې په خلو باندې زګون راځي. د دې سره چې کومه خبرې دي نو آغا د زګ مناسب دي. بل طرف ته دا الله په کتاب کې چې کم دلایل دي آغا د سرو او د سپینو په مثال دي، قیمتي دلایل دي، قیمتي خبرې دي. د بل طرف ته خو خسو خاشاک دي. کله چې مسله شروع شي نو بل طرف نه دا خلق راوچت شي. تبا سوچ کے چې دا خلق ټول کس جو دغه شانتی دي، دا ټول جو بے دین دي، په شرک اخته دي، کله خو علاقه خودی قبضه کړه. الله وی دا خو د زګ په شانتی دي، سلګ وخت بي او بیا به ختم شي. کم چې اصلي شی دی هغه به پاتې کیږي، کم چې دغه خسو خاشاک دي دا به ختميږي. الله رب العزت دا مثالونه بیانې د حق او د باطل. کم خلک چې خبره اومني دا غي خبره دا غي مثال، سوک چې نمانی داغی مثالیم ذکر کو، سوک چې منی داغی دا پارا بشارت زیر خوشحالی، او سوک چې نمانی داغی دا پارا تخویف یرا دا عذاب تذکرہ. بیا د دې تذکرہ هم کدی سره آلتا کی سشے بینا، لیکن کشی و سرا دا ټول ازمکا ډکا د دې په مقدار باندې نور او فدیه کې ورکول غواړي نو قبول بنشي. د دې لپاره ناکاره زیاده، ناکاره حساب دی، ناکاره بچاونه ده، جهنم دی. وز دې زینا تخویب ذکر کئی
او ورسره بیا د مؤمنانو صفاتونه ذکر کړي. مؤمنان هغه څه کارونه کوي، د مؤمن صفاتونه کارونه سدي کارونه ذکر کړي. نو بیا ورپسې بشارت پیش کړي. بیا رستو آیاتونو کې والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه دینا بد صفاتونه قباحتونه د منکرینو د مقابلینو هغه ذکر کړي. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق، آیا هغه څوک چې پوهیږي چې یقینا نازل شوی دی تا ساده رب د طرف نه حق، کمن هو اعمان دادا چا پشان کې دی چې غړونی هغه دلائل نینی هغه په دې باندې نه پوهیږي. یو طرف ته مومن دے حق پرست دے ایمان والدین و بل طرف تا رون دے بے ایمان دے نہ پوید ان کے دے جاہل لے نیو سڑے حق منی او سڑے حق نہ منی. انما یتذکر اول الالباب نو دغه دواړه برابر نشي کې دے یقینا پن اخلی د عقل خواندان. ایمان والا پن اخلی، حق پرس پن اخلی، او خیار سڑے پن اخلی. بل طرف تا قمقلی، بل طرف تا لندے، بل طرف تا بیتی نہ دے ناغن اخلی. خلق وی او خیار سڑی او پن واخلی، قمقلی ناغا پن ناخلی نو دا شگو غٹ پن واخلوی. الذین یوفون بعهد اللہ دا او خیار خلق سوک دے، او خیار خلق آغا دے یوفون بعهد اللہ چی پوروالے کے دا اللہ پا وعدے باندے. اللہ سرے وعدہ کرلا لوزی کرلے لا الہ الا اللہ ویلی محمد رسول اللہ ویلی نو دا لوزی کرلے دا اللہ سرا چی یا اللہ تب زما الہی تب زما خالق و مالکی زبستا بندیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزما پیغمبری داغ پا نقش قدم مانی بز چلے گم. نو لوز اکر لے نو لوز پورک یوفون بعهد اللہ مومن سڑے دابب ایمان براوڑی نو لوز بپورک ولا ینقضون المیثاق او نب ماتی لوزن لرا لوز بماتینا یو لوز کڑے شوے دے دا اللہ سرا پا دیبانی چی لا الہ الا اللہ. بل طرف تا لوز چتا اکڑے شو دے انسان سرا، انسان سرا لوز کولے کی گی نو معاملاتو کی کولے کی گی. نو دا معاملات اغا دا ظاہری دا معاشرے خلاف تی، دا قرآن خلاف تی، دا سنت خلاف تی. نو لا ینقضون المیثاق اللہ سرے چکم لوز کرلے ناغم نماتی آغا پورا کئی لوزن پورا کئی انسانانو سرسل لوزن شویدی ناغم پورا کئی جب کرلا ناجب اقبل پورا کئی ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بی ایوصلا او دا کسان دی چی یوزے کئی آغا سوچ اللہ حکم کرلے داغی دا یوزے کولو. اللہ وی دا یوزے کئی دا پیوز کئی خبل ولی اساتی رور ولی اساتی معاشرہ برابر کئی معاشرہ کی رشتہ داری دی رشتہ داری اپالی. نو والذین یصلون ما امر اللہ بھی دا کسان نیچ یوزے کے آج اللہ حکم کرنے پاگی سرا یو سرا دا یوزے کولو نو دی آگا یوزے کئی ویخشون ربهم او دی یریگی دا خپل ربنا ویخافون سوء الحساب او یریگی دا ناکارا حسابنا دا خپل ربنا یرکی خشیت الہی پکی یرکی نا اللہ نا پنالی دلیبانے پغائب والی کے پنش دا یواسی والی کے دا اللہ نا یرکی یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب و یریگی دی دا ناکارا حسابنا دی دا اللہ مخالفت نہ کئی شرک نہ کئی
دی د شر نه یریږي د الله د مخالفت نه یریږي ولې سبب الله حساب کوي نو دا سنا چې زمونږ حساب سنا کار راوځي نتیجه نا کار راوځي خراب شي والذین صبروا دا کسان دي چې صبر کړل والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم دا کسان دي چې صبر کړل د پاره طلب د رضا د الله دا الله رضا طلب کوي نو هغه د پاره صبر کوي نو حالت کې ول تکلیفونه ور کول کیږي یو طرف ته تکلیفونه ور کول کیږي ظاهرا نو بل طرف ته پسې خبرې کول کیږي نو بل طرف ته خلق لګیا دي نو قطع تعلق کوي وېدا په کله نه وی راغلی وي قطع تعلق کوي دل کیا دے نو دے پیغام دا اللہ رسئی نو دتا تکلیف ورکول کیږي نو کله تکلیف ظاهری بدنی ورکول کیږي نو کله مالی ورکول کیږي نو کله تکلیف چې ورکول کیږي نو آغا ذهنی ورکول کیږي ذهنی آغا خبره ډیره ګرانه لګیا دی پښې شاپ د پسې خبرې کول کیږي نو کله چې یو سړی په دین باندې عمل کوي نو په د پسې خلک به خبرې کوي دته به تکلیفونه ورکول کیږي اذیتونه به ورسول کیږي بل طرف ته د کار سره عمل یې سره نو اقام الصلاه قائم کړي مانځل را د منظم قائمي کم وخت چې په دوای منځ پرس شوه دی لازم شوه دی نو هغه وخت نه لګیا دی د منځ قائمي په باندې کوي وانفقوا بلدادا چې مال وسره ده نو کلګ ده او کډیر ده کلګ ده نو هغه انفاق نفلی کوي کډیر ده نو نفلیم کوي او فرضیم کوي نو انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه او خرج کوي دي دا هغه سنا چې موږ رزق ورکړل دي لا په پټ باندې په ښکار باندې وخکارا مایم لګیا دي نو خرج کین نو په پټم لګیا دي خرج کوي باز خلکو ته د سراړو پدم نه لګی چې د خرج کوي سن خرج کوي د انفاق یې څه ډېر مال له اوسه وای خرج کوي نه د لګیا دي نو په پټ لګیا دي په کله کله نو په خکارا باندې په کیمرا شي نو خکارم لګیای انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا پپټ باندې پکار باندې ويدرون بالحسنه السيئه او دی دفقي بالحسنه په نیکي باندې بدایلرا دی دفقي په توحید باندې شرک لرا دی دفقي په خو اخلاق باندې بدو اخلاق لرا دی لګیا دی یدرؤنا بالحسنه دفقي فحسنه سرا سیئه لرا دی لګیا دی دا الله دین خلقو ته بیانای نو مخالفت نه خلق بچ گئی اولئک لهم عقبى الدار دا کسان د دې لپاره خیستا کور دے آخری انجام د خیستا کور اولئک لهم عقبى الدار د دې لپاره آخری کور دے خیستا سده جنتون دی دا میشواری جنات عدن جنت دا میشواری دے یدخلونها چی داخلی کی باغیتا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم اغا چی نیک اعمال کرلی دا دی دا پلارانو نا دا دی دا بیبیانو نا دا دی دا اولادنا سورة مومن کے راضی دا با اللہ رب العزت جنت داخلی ملائک دی پا دنیا کی چی سوگ نیک اعمال کئی ایمان روڑ لے پا اللہ بانے نیک اعمال کئی خلقتا حق بیانی خلقتا حق رسی نو جدید پارا ملائک دعاگانی کئی وی یا اللہ دا جنت داخل کی دا جہنم نلری کی دا دی پلران دی دی بیبیانی دی اولاد دے دا ټول په جنت کی یوزے کی ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم اغا چې نیک اعمال کړل د دې د پلارانو نه د دې د بیبیانو نه د دې د اولاد نه
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب او ملائک داخلے گی پدی بانے ملائک با داخلے گی پدی بانے دہارے دروازے نا جنت تے نو ہر طرف نبا راضی ملائک برازی نصب ہوئی خچاری بنوئی سلام علیکم سلام دی پتا سبانے السلام علیکم سلام بوئی سلام قولا من رب الرحیم نو سلام بید ہر طرفنا بما صبرتم نو سلام بید سلام دی پتا سبانے سلامت یادا پتا سبانے بما صبرتم پس وقت دا چی تاسو صبر کر لے فنعم عقبت دار نو دیر کولے دے دیر خدے آخری کور خیستا دیر خدے والذین ینقضون عہد اللہ او دا کسان دی والذین ینقضون عہد اللہ او آ کسان بل طرفتا بل جانب کی او آ کسان ینقضون عہد اللہ چی ماتی وعدد اللہ من بعد میثاقی رسد پخول داغینا لوزی کڑیو دا اللہ سرا لا الہ الا اللہ ویلی وزاغی خلاف گئی دب دغی لا الہ الا اللہ کے لوز کڑو آہدی کڑو چیا اللہ زبستا بندے مانستا بندگیری وکوم کم کارنا چرازی ناغا بستا دا حکم مطابق کوم لوزی کڑ لے یا اللہ زبستا بندے لا الہ الا اللہ کی اقرار دا بندگی دے زبستا بندے یا اللہ نور پسے وے محمد رسول اللہ نو دیتوی طرز بندگی نو زما بندگی بسنگئی آغا بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ باندی بھئی قرآن کریم دے نو دا قانون بندگی دے یا اللہ زما قانون با قرآن کریمی منز دے نو منز سے دے ویدہ منز چی دے نو دا اظہار دا بندگی دے خلقو تا پتہ لگے ہو دا خو منز گزار دے دا خود اللہ بند دے دے خود اللہ بندہ عبادت کی نو والذین ینقضون عہد اللہ دا کس او آکسان چی ماتی لوز دا اللہ من بعد میثاقی رسد پخولو داغین ویقطعون ما امر اللہ بیا یوصلا او کٹکی دی آغا چی حکم کر لے اللہ پاکی سرد یوزے کولو اللہ ویدہ دی یوزے کئی معاشرہ دا اقبل ولی دا اقبل ولی یوزے کئی رشتہ داری یوزے کئی صل رحیمی اس آتی دی سکئی دی اقبل ولی پرے کئی دی دوستانہ تعلقات دی نو آگے کٹ کئی نو دوستانہ تعلقات تم ختمی کٹ کئی یہ پرے کئی یہ رشتہ داری دارو رشتہ داری ہم پرے کئی ہوئی زما چاہتا ضرورت نشتے ہوئی باز بگی داسی زما غم خادے لے دے سکنا رازی خیر دے زما چاہتا ضرورت نشتے زما سر اخپل مال اولاد میں ڈیر دے زما سر اخپل نوکر چاکر شتی دا بکی زما دا چاہ غم خادے تو ضرورت نشتی ہوئی نسگئی والذین ینقضون عہد اللہ دا کسان دی چی ماتے لوز دا اللہ من بعد میثاقی رسد بخول داغین و یقطعون او کٹ کے آچا اللہ حکم کر لے پاغی سر دیو سے کولو ویفسدون فی الارض و دی پساد کی پزمک کی پساد کی پزمک کی شرک خورائی پزمک کی مخالفت دا اللہ کی دا اللہ دا رسول کی نور فسادون امگن مختلف قرآن کریم ذکر کر لی لگیا دی نکلا فسادون کئی نسکی دا یتیم مال خوری فساد کئی نسکی دا خلقو کورن اورانی آبادی اورانی اولائک لهم اللعنہ ندا کسان دی باندی لعنت تے لهم اللعنہ دی دا پارا لعنت تے ولهم سوء الدار دی پارا ناکارا کور رہے بد کور دے ندی تب کور سوک ہوئی جہنم تب سوک کور ہوئی اللہ وی دا زیدے دی دو سی دو دے دی پاتی کے دو دے ندا خودیر ناکارا کور دے
الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر الله فراغ کې رزق د چا پاره چې واړی او تنګي الله وی او دا مال او دولت کستا سره دې ډېر دې نو دا چا درکړل نو دا فراغ کول خدا الله کار دی نو الله تعالی رزق درکړل نو ډېر درکړل او دې نور خلقو ته وګور لمن یشاء و یقدر نو چا د پاره چې الله او واړی نو ډېر ورکی او چا پاره چې واړی نو تنګي کی نو بل راوستو نو ستا په دری ودرو ستا په دروازه ودرو ولی هغه سره سشتینا هغه ته محتاج کو دا کم چې نوکر چاکر دی نو دای محتاج کړل استا نو ته محتاج کړي داغه نو تاله مال در کړل نو هغه بدن ور کړل نو هغه طاقت ور کړل نو الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر الله فراغ کې رزق د چا پاره چې واړی او تنګي نو د چا د پاره رزق ډیر شي ډیر پروان شي او ډیر زیات شي کلام باځه وخت کې داسي وشي چې د ځان سره د ځکول نه ځان سره ځکول نه شي نو د حفاظت په چل باندې نه پويږي چې چل وسره کم مال ډیر شوه دی نو کم ځکه سنبال کم ځکه ولګو نو دومره زیات کی چا د پاره چا د پاره درمیانه حالي نو د چا د پاره بالکل تنګي و يقدر وفرحوا بالحیات الدنیا داخل خوشاله شوی دی په ژوند دنیوي باندې کله غریب ته ګوره مال وسره نشته نو دی بیا په ژوند دنیوي خوشاله دی او د آخرت د پاره سکول غواړي مالدار دی نو مالدار و یو دلته مزه چرچی دی نو په آخرت باندې سکه آخرت باندې حسن نه کې وسو ولیکن تلو ورته دی ضروری دی خامخا بسي نو هغه ځای کې ځان له کور جوړ کا څنګه دل دکی دي ځان له کور جوړ کړل نو د دین زیات خکور ال دکی جوړول غواړي ولې دل دکی په دنیا کې او سه دل چې دی ناغه او یا کال دی اتیا کال دی یسل کال دی او حالت کې آخرت ته چې لاړ شي نو حالت کې او یا کال اتیا کال سل کال 200 کال زر کال 2000 کال لاکھ کال ندی حالت کې خو همیشګری دا همیشګری نو حالت کې کور بهتر پکار دی دلته کې د لسو شلو کالو د 150 کالو دا یا اتیا کالو د پاره خ کولای کور جوړای خ ټول اسباب ټول سہولیات پکې فراهم کړي لیکن هغه کور چې هغه همیشه د پاره دی نو هغه دغه سي شړ پروتي هغه دغه سي هغه تیارې نشتی وفرحوا بالحیات الدنیا دی خوشاله شوی دی په ژوند دنیوي ومل حیات الدنیا فی الاخرته الا متاع او اخرت او ومل حیات الدنیا او نه ژوند دنیوي په مقابله د اخرت کې الا متاع مگر سکدا دنیا کې خدا دنیا د اخرت په مقابله کې دا سیده لکه سکا خلصوي وایګه دا اونګوله اوسکا څنګه ده دغه صرف سکلی دنیا خو سکلی اول تکي خړللی ال تکي تللی ال تکي عامیشګری د بیا افمن يعلم انما انزل اليك من ربك آیا سوچا پويږي چې یقینا نازل شوی تا ته ستاسو د طرف نه حق دی کمن هو اعما پشان دا چا کې دي شي غړونی دغینا اپ دې باندې نه پويږي دا اقرار نه کوي دا ایمان نه لري انما تذکروا الالباب یقینا پناخلی د عقل خواندان الذين يوفون بعهد الله دا کسان چې پوره کوي وعده د الله ولا ينقضون الميثاق ونماتي لوزن لرا والذين يصلون ما امر الله به يوصل او دا کسان چې دی یو ځای کوي هغه چې الله حکم کړل په سره د یو ځای کول او یخشون ربهم یریږي د خپل رب نو یخافون سوء الحساب او یریږي د ناکار حسابنا والذین صبروا او دا کسان چې صبر کړل د سره پارا ابتغاء وجه ربهم د پارا طلب در رضا د الله واقاموا الصلاة او قائم کړل د مانزل روان په خرچي کړل مما رزقناهم داغنه چې موږ رزق ورکړل دي له سر او علانیه په پټو پخکارا و يدرون بالحسنه السيئه او د فقې دي په حسنه سرا سيئه لرا اولئک عقبت دار د کسان د پارا خسته کور د اخري جنات عدن جنت دامشوال يدخلون داخلي کی باغ تو من سلام من ابائهم او هغه چې نیک اعمال کړي دي د پلان نه دي د بیان نه دي د اولاد نه ول ملائکه يدخلون عليهم من كل باب او ملائک داخلي کې په دې باندې د هر دروازې نه
سلام علیکم وتبوی سلام دی پتا سبحانه پس ابدای چې صبر کړل تاسو په نعمت او بدار نو ډېر خپل دې خيسته دې آخري کور والذین ينقضون عهد الله واکسان چې ماته لوز د الله من بعد میثاق رسول په خولو داغه نو یقتو نو کټکې ما امر الله به ایوسلا چې الله حکم کړل داغه د یو ځای کولو ويفسدون في الارض فساد کې پزما کې اولئک لهم اللعنه دا کسان دې پر لعنت او لهم سوء الدار او د دې د پر ناکارا کور دی الله يمسد رزق لمن يشاء ويقدر الله پر هغه کې رزق د چا بار چواړي او تنګي وفرحوا بالحیات الدنیا او دا خلق خوشاله شوی دی په ژوند دنیوي ومل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع او نه ژوند دنیوي د آخرت په مقابله کې مگر ډېر معمولی دی ډېر سکا دا یا سخا شوڑا دا سخا شے دے دنیا سخا دا آخرت خد آخرت باقی پات کی دن کے دے اللہ رب سے تیمول قرآن و سنت بند عمل توفیق